بسم الله الرحمن الرحیم. کتابنامه د سراجی. مؤلف کوم د لیکونکو د شیخ سراج الدین محمد بن عبدالرشید السجاوندی الحنفی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد ټول طرفونه صفتونه لله الله د پاره دي. رب العالمین ستونکه د پلونکه د دې ټولو مخلوقات و عالمین منا عالم، عالم الجن، عالم الانس، عالم الحیوان، عالم النبات. الحمدلله حمد الشاکرین. د ټکی د شیطه لګیږي چې الله د پاره د حمد وی د شکر کوونکي کسانو ولا حمد پښون دی. والصلاة درود شریف توی، والسلام سلامتیا دی وی، رحمت دی وی علی خیر البریه په مخلوقاتو کې بهترین انسان باندې دی. چوک دا هغه محمد نامه محمد ده صلی الله علیه وسلم و آله دی هغه په اولاد باندې الطیبین زړه طرفات شو صفا خلقو لزړه طرفات شو خط طاهر خلقو الطاهرین دی بدن لجهات شو خلقو صفا سترا خلقو. دا مصنف سیب شتر کا خطبه مدواتیر کړه ته اوس مختی الفرائض نصف العلم. علم میراث علم الفرائض د نیم علم ده. لکه نور علمونه څه دي څومره دي د ژوند سره تعلق ساتي بیا مړ شي سړی بیا دغه علم متوجه شي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تعلموا الفرائض. زدا کوي تاسو پارشیون شکای زدا کوي وعلموها الناس خلکو ته دا ور زدا کوي فانها نصف العلم. د علم میراث نیم علم ده. دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی نیم علم زکه ده صدیقی کوم مسائل دي د مارګ نه بعد تړلی شي د شیونو سره. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره کړې ده خو رښتیون کا سړی او مخبر صادق هغه ول ټوله دا خبره شد درست په خپل ځبن ټیک ټاک ده. خادی ته نصف العلم زکه یلی شي د ستاسو دا ټکه څوک سي په انها نصف العلم لون دی حاشی کې لیکلي دی وګورئ. اول نمبر واجه دا د اول الاخرون بوجوه سدی ته نصف العلم زکه یلی شي لکثرت البلوى وعموم الاحتياج الیه دي ته مزرات ډیر زکه وتل شي. دویم وجه شده انه سمى به لان الانسان محصور بين طوري الحياه والممات. انسان دی ژوند مار کی را گیر ده کله به ژوندای به کله ور مړ شي. دوه حالاتو کې وي. کوم علوم ته د ژوند کې محتاج ده خو نور علوم دي کوم ته د مرګ نه بعد محتاج ده. دا علم فرایض ده نه زکه وتل شي. او دي ته څلورم واجده نصف العلم متذکر شي تعظیما لکثرت شعبها. دي شوبې ډېرې تعظیم لپاره دا نامه وتویر کړله. یا ټولو علوم سره د شته برابر ده ګرانخ کې دا ګرون ډیر ده. یا ځکه وتل شي نصف العلم لکثرت الثواب والفضل. ثواب او فضل سره ډیر تړل شو ده. نور ډیر واجب دي. حدیث پر خبره بن شمخته مصنف سے تخای الحقوق المتعلقه بترکه المیت. هغه حقونه سدي مړی ولا تراکی سره تعلق ستي مرشي اټن کې دین کوم شای پوتې شیاته تراکی نه شي. قال علماء رحمهم الله مو علماء دا یلی دی تتعلق بترکه المیت حقوق 4 مرتبه. سدي مړی ولا تراکی سره څلور قسمه حقونه په ترتیب سره تعلق ساتي. دا څلور شنو ترتیب سره جاری کوي. نمبر 1 الاول يبدأ بتکفینه وتجهیزه. کفن او دفن وغیره ولسمره خرچه رسیدا ټوله به برداشت کوي من غیر تبذیر اسراف بور کې نه کوي ولا تقدیر او ټینګخ شموله بار کې نه کوي درمیانه طریقې سره خرچه کوي. اول نمبر خدا شو. نمبر 2 په ولی کې سړی ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله. کوم دي ولا بقایا مول دا کې به دي سړی بنه ژوند کې چو قرض ور باندې کوم قرض خا خلق دی غتل شي قرض خا اغا ته دا ټولي قرضي برلاندې کړای شي دا حکم مکروز و غریب. دریم نمبر ثم يتنفض وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين. قرض نه بعد دین نه بعد کوم شی پوتی شو آکه بیا وصیت جری کی دریمه حصے کی وصیت من نیکو کورون لپاره کوم دي خبري کړي وغیرہ. نمبر 4 ثم يقسم الباقي بين ورثته.
و قیام الودی ورثونو کې تقسیم شي کوم دینه کسون پوتی کور ولا کسون بالکتاب دا په قران کریم سره خبره ثابته ده او سنت په حدیث شریف سره و اجماع الامه او د ټول امت دی باندې اتفاق ده. ترتیب تقسیم ترکات دي زنه د مصنف رحم الله د ترکی تقسیمول کوم مال چې پاتې شي د مړی نه هغه تقسیمول ترتیب خایسه 74 بوال نمبر باندې ورکې ده شای اوس د خای په یبدا او یا په یبدا او شروع وکړای شي د دغه مال په ورکول کې حصہ څه کله جوړای کنه به اصحاب الفرائض او کسونو ته به دا ورکای څه کوم اصحاب الفرائض دي اصحاب الفرائض دي تل شي څه کوم کسونو ته حصہ ملایږي ما تل شي اصحاب الفرائض. صاحب الفرض مفرد شلو دا جمع ده صاحب الفرض منه حصہ ور سړای شو ته حصہ ملایږي حصے ولا وهم الذين دعا کسون دي اصحاب الفرائض هم الذين لهم سهام مقدره هغه پر مقرری حصے دي سهام منه حصے مقدره مقرری فی کتاب الله تعالی قران کریم کې ته بالکل ټیک ټاک کسی بیان شوی دی هغه کی څه کمای زیاتای نه رسی اول بودو تیر کې بیا ورپسې ثم بالعصبات من جهه النسب بیا به عصبا او تیر کې دا غسی کوم د نسب طرف نه تو خپل کاس وی کنه ماغه تبر کې عصبا بنفسه عصبا بغیره عصبا ما غیره درې قسمه عصبا وی کنه نه هغه ته بداغه هيسي سړای ور کوي اوس عصبا چشتل شي ولا عصبتو كل من ياخذ عصبا خلکو تل شي او کسونو تل شي کور کې کوم سړی خزي دي څاغه خلی ما ابقته اصحاب الفرائض اغه هيسي کومي پوتي شي دي چونه د مقرر له هيسو کسونو کوم کسونو ته هيسي مقرر یوال به مغو تیر کې سکله مغونه کوم مول پوتي شي هغه به عصبا او تیر کوي. وعند الانفراد کبه اصحاب الفرائض نو لکه سړی مړ شکر کې د سچوک نو پوتي بلکې هغه سړی پوتي سادي دي حسابا جوړیدلو نو عند الانفراد کبه بیل تر بیل دا کاسو عند الانفراد بیل تر بیل سو نور سره نو يحرز جميع المال ټول مول به د زون تر خلی ټول مول به حاصلې حرز يحرز منه حاصل کرنا ثم بالعصبه من جهه السبب بدی پس به عصبات د مول ورکه سادي سبب دی واجنه تو عصبا جوړ شي څنګه لکه یو سړای دا یو سړی عزت کړه کنه ورستا سکله دوی عزت کړه دی ولکم چې ختان څو دوی عزت کړه مغه مړ شو یا دا مړ شو د کوم سړی څه عزت کړه دی ولا مول بوزدخ سړی ته مليږي د کوم سړی دوه عزت کړه ځکه غرب نه ډیر احسان کړه د خپل غلام وکنه او هو مولا العتاق دي ته مولا العتاق نل شربې جبه کې د استلاخ ته مولا العتاق نو تلش ثم عصبته على الترتيب اغنبت بیا نور عصبات په ترتیب سره ورکای به کومې شدید دی ول عصبات جوړي موت بدای سیر کې ثم الرد سکله به نور مول پوتی شیاغونه زیاتی شولو بیا بده واپس کړای شي دوباره به تقسیم کې اعلی ذویل فروزی او کسونو بنی سکم متحسا ملویدل النسبیه نسبی کسون چې تو نسب نه ددانه ک بچی فلور ددا ولا بقدر حقوقهم دغه حقونو برابر د شی طبيعه ته حصي واپس کوي. ثم ذوي الارحام څکله به دو در کرنی مثال یا و مول خو نزیتی پد شو به مماګون ته شي ثم ذوي الارحام نه منه رشتہ دار موردین مماګون دوته ذوي الارحام نل شي بیا ورپسې د ثم مولا الموالات بیا ورپسې مولا الموالات مولا الموالات دي تل شي مخکې زمانه کې وسکله چو اسلام راړای چوګی نه وکنه به بتل نن بعد بس تی مخبل شي زی تو خپل شونه مونږ څه قصور وغیرہ کیږي ته مو سره مدد کې زو تو سره ودار وغیرہ نور د خبرو کې زمر شي مو ملته ته پتی تمر شي ته مل موته پوتی دي تل شي مولا الموالات بیا دی پس نمبر چې ثم المقر له بالنسب على الغير بیا غ سړی ته مول ورکې دا کومه میراث حصہ ده ستو هغه د پر اقرار کړي صدا سړی دی مخبل ده لکه یو سړی د غویل سړی ناسیر دی مخبل ده دا دی مو یاره ده نو یاره نه دویل ځون باندې خدای نه راوتړل په خپل ورور د غام ورو چول دغه په د عملی د یو بوجرو وشتو خدا سړی مړ شوز دی ولا نسب د غیاره ته ملایږي ځکه دی یاره نه الی خاورور یو سپری نه منځ دوی مزوای ده بحيث دسترګي سره لم يثبت نسبه باقراره من ذلك الغير سا غیر نه اقرار سره نسب ثابت نوي شو اذا مات المقر على اقرار سکل مقر په خپل اقرار و پوس شدي تباه حصہ مليږي د چوته مقر له بالنسب ته دي تل شي مقر له چو د پر اقرار شوی بدی پس چونه مرد ثم لموس واله بالجميع المال
بیا کسون چې چا دپاره وصیت شي موسی له تیل شي موسوا له سواد سره د سین سره نه د موسی علیه السلام غونې ټکه موسوا له چا ته وصیت شي دي ته ویر کې ټول مولک هغه یلی سره د طالبانو تیر کې مجاهدینو تیر کې دي ته موسی علیه ثم بیت المال که بیا مولو سره چوکونه د شیطه کسون به بیت المال ته جمع کې اسلامي بیت المال ته